بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 55 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله تعالی فرمایي فإن كان الفعل لفظا وجاز العطف يجوز فيه الوجهان النصب والعطف نحو جئت أنا وزيدا أو زيد. وإن لم يجز العطف تعين النصب نحو جئت وزيدا. وإن كان الفعل معنى وجاز العطف تعين العطف نحو ما لزيد وعمر. وإن لم يجز العطف تعين النصب نحو ما لك وزيدا وما شأنك وعمرا لأن المعنى ما تصنع. دین مخکې درس کې د مفعول معه تعریف دا مونږه ذکر کړو. خلاصه دا وه چې مفعول معه دا به مونږه هغې اسم ته وایو چې هغه د هغې واو نه وروستو وي، چې کم واو د مع په معنی باندې وي او چې په دې خبره باندې دلالت وکي چې دا مفعولی معه د فعل د معمول مصاحب او د هغې ملګری دی. او مونږ یې دوه مثالونه ذکر کړو. یو مثال یې و جاء البرد والجبات او دویم مثال یې و جئت انا وزیدا. نن چې دا کم عبارت مونږ ولوستو نو صاحب کتاب په دې عبارت کې د مفعول معه د اعرابو 4 صورتونه ذکر کړي. د هغې خلاصه دا ده، لومبی صورت دا دی چې فعل لفظي وي، یعنی فعل په لفظونو کې موجود وي او عطف جایز وي. دا یو صورت دی. دویم صورت دا دی چې فعل لفظي وي او عطف ناجایز وي. د 2 صورتونه شو. دریم صورت دا دی چې فعل په لفظونو کې موجود نه وي بلکې فعل معنوي وي او عطف جایز وي. دا دریم صورت دی. او څلورم صورت دا دی چې فعل په لفظونو کې موجود نه وي بلکې فعل معنوي وي او عطف دا ناجایز وي. نو دا 4 صورتونه مونږه ذکر کړل. فعل لفظي وي او عطف جایز وي، او دویم صورت څه دی چې عطف ناجایز وي، او فعل معنوي وي، عطف جایز وي او عطف سوي ناجایز وي. دا 4 صورتونه دي. نو مصنف رحمه الله تعالی ته دې 4 وړو صورتونو ته دې تفصیلات دا ذکر کوي. فإن كان الفعل لفظا وجاز العطف يجوز فيه الوجهان النصب والعطف یا النصب والعطف. دا لومبی صورت دی. لومبی صورت دا دی کچری فعل لفظي وي، یعنی په لفظونو کې موجود وي او عطف جایز وي. نو بیا په دې کې 2 وجهې د اعرابو په اعتبار سره جایز دي. د وو نه چې دا وروستو کم لفظ دی، د وو نه وروستو چې دا کم اسم دی، نو دغه اسم منصوب ویل هم جایز دی د مفعول معه د کېدلو د وجې نه. او دویم صورت په دې کې دا دی چې په دغه اسم کې عطف هم جایز دی، چې دغه اسم د وو نه مخکې چې کم اسم دی مونږ په هغې باندې څه وکړو؟ عطف یې وکړو. ځکه چې د دې 2 صورتونو نه څه مانع دا نشته دی. انشاءالله تعالی د مثال سره به دا خبره نوره هم زمونږ په ذهنونو کې راشي. صاحب کتاب ته دې مثال ذکر کړی دی، جئت انا وزیدا. داسې ویل هم جایز دی او داسې ویل هم جایز دی جئت انا وزیدن. جئت انا وزیدن
دا زیدن منصوب ویل ځکه جایز دی چې دلته فعل په لفظونو کې موجود دی او دا زیدن دا ته دی د پاره مفعولی معه دی. نو دا زیدن مونږه منصوب ولی وایو ځکه چې دا د جئتو فعل د پاره مفعولی معه دی. دغه شانتي دا زید دا مرفوع ویل هم جایز دی چې ته دی زید عطب مونږه وکو په دې ضمیر مرفوع متصل یعنی په دې تا ضمیر باندې په جئتو کې چې دا کم تا ضمیر دی. دلته به یو قاعده مونږ ذکر کو نو دغه قاعده به بیا مونږ په دې مثال کې هم جاری کو او کم راتلونکي عبارت دی په هغې کې به هم مونږ جاری کو. ضابطه او قاعده دا ده چې د اسم ظاهر عطف په ضمیر مرفوع متصل باندې جایز نه دی. ضمیر مرفوع متصل هغه ضمیر ته وایي چې هغه د فعل سره متصل لګېدلی وي لکه ضربتو ضربنا. نو ضربتو کې دا تا ضمیر دی او په ضربنا کې نا ضمیر دی. نو د ضمیر د اسم ظاهر عطف په ضمیر مرفوع متصل باندې جایز نه دی. البته کچری د ضمیر مرفوع متصل تاکید په ضمیر مرفوع منفصل سره راوړی شي نو بیا ته دغه اسم ظاهر عطف په ضمیر مرفوع متصل باندې جایز دی. د قاعده زه یو ځل بیا ذکر کوم. د اسم ظاهر عطف په ضمیر مرفوع متصل باندې جایز نه دی. البته کله جایز دی چې کله ته دغه ضمیر مرفوع متصل تاکید راوړی شي په ضمیر مرفوع منفصل سره نو بیا ته دغه اسم ظاهر عطف په ضمیر مرفوع متصل باندې جایز دی. نو اوس راشي تاسو دې مثال لا. دې مثال کې جئت انا وزیدون. نو په دې کې په جئتو کې دا کم دا تا ضمیر چې موږ ته په نظر باندې دی راځي تا پیشتو نو دا ضمیر مرفوع متصل دی. دا د فعل سره یو ځای لګېدلی دی او دا زید دا اسم ظاهر دی. نو ته دې زید اسم ظاهر عطف په دې ضمیر مرفوع متصل باندې جایز نه دی. البته که ته دې ضمیر مرفوع متصل تاکید دا مونږه په ضمیر مرفوع منفصل سره راوړ نو بیا جایز دی. نو که دلته تاسو وګورئ نو په دې جمله کې ته دې ضمیر مرفوع متصل تاکید راوړی شوی دی په ضمیر مرفوع منفصل یعنی په انا سره. نو اوس ته دغه اسم ظاهر عطف په دې باندې څه دی جایز دی. نو چې کله مونږ په دغه باندې عطف کوو نو مونږ دا خبره کړې ده چې معطوف علی او د معطوف اعراب یو شان دی. نو دلته کوم معطوف علی ده د ضمیر مرفوع متصل دا فاعل لی او فاعل مرفوع وي لہذا د زید عطف چې مونږ په دې باندې کوو نو زید به هم مونږ څه وایو مرفوع به وایو. نو خلاصه دا شوه کچری فعل په لفظونو کې موجودو او عطف جایزو لکه څنګه چې دا مثال مونږ ذکر کو عطف څه دی جایز دی. نو بیا پکې په دغه د وو نه وروستو چې دا کم اسم ذکر دی نو په دې کې دوه وجې جایز دی. یو وجه دا ده چې دغه مونږ د مفعول معه د وجې نه منصوب وایو ځکه چې مفعول معه څه وي منصوب وي. او دویمه وجه دا ده چې ته دې اسم په کم لفظ باندې عطف کیږي نو مونږ هغه شانتي وایو که هغه مرفوع وي نو دا به مرفوع وي که هغه منصوب وي نو دا به منصوب وي او که هغه مجرور وي نو دا به مجرور وي. خو چونکې په دې مثال کې دا ضمیر مرفوع متصل مرفوع دی لہذا دا زید اسم ظاهر دا به هم مونږه مرفوع وایو. نو دا یو صورت دی. اوس راځو مونږه دویم صورت لا. صاحب کتاب وی وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ النَّصْبُ نَحُو جِئْتُ وَزَيْدًا. دغه صورت دی کچری فعل په لفظونو کې موجود وي خو عطف جایز نه وي نو په دې صورت کې صرف او صرف د وو نه چې د وروستو دا کم اسم دی ته دې منصوب ویل جایز دی ځکه چې په دې کې بل صورت نشته دی ځکه چې عطف دا څه دی ناجایز دی. نو ته دې مثال ورکړی دی جئتو وزیدن. نو دلته دا زید
دا صرف منصوب ویل جایز دی چې دا زیدن دا مونږه د جئتو فعل د پاره څه جوړ کو مفعول معه ولا جوړ کو او دا زید مرفوع ویل دا ناجایز دی ځکه چې د دې زید عطف د زید اسم ظاهر عطف په دې تو ضمیر مرفوع متصل باندې کول دا څه دی ناجایز دی ځکه چې مونږه قاعده ویلوه چې د اسم ظاهر عطف په ضمیر مرفوع متصل باندې ناجایز دی البته چې کله تاکید راوړی شي په ضمیر مرفوع متصل سره ضمیر مرفوع منفصل سره نو بیا جایز دی خو دلته چونکې تاکید نه دی راوړی شوی لہذا عطف هم سره ناجایز دی نو چې عطف ناجایز نه نو صرف دلته به دا مونږه منصوب وایو د مفعول معه کېدلو د وجې نه نو مونږه دو صورتونه ذکر کړل یو صورت مو دا ذکر کو چې فعل لفظي وي او عطف جایز وي نو بیا دو صورتونه دي د وو نه چې رستو کم اسم دی د مفعول معه د وجه نه منصوب ویل او دویمه وجه دا ده چې دغه په دې اسم باندې په مخ کې اسم باندې عطف کول دویم صورت مونږه دا ذکر کو چې فعل لفظي وي فعل په لفظونو کې موجود وي خو عطف ناجایز وي نو بیا د وو نه رستو چې دا کم اسم دی نو دا صرف د مفعول معه د وجنا منصوب ویل سدي جایز دی عطف پکې بیا ناجایز دی نو دا دو صورتونه شول وس راځو مونږه هغه صورتونو لا چې کله پکې فعل سوي معنوي وي نو دلته هم دغه دو صورتونه دي یو صورت دا دی چې عطف جایز وي او بل صورت دا دی چې عطف سوي ناجایز وي وان كان الفعل معنا وجاز العطف تعين العطف نحو ما لزید وعمر صاحب کتاب په دې عبارت کې دریم صورت ذکر کړی دی او دریم صورت دا دی چې کله فعل معنوي وي او عطف جایز وي نو په دې صورت کې تعین العطف د وو نه وروستو چې دا کم اسم دی نو په دې باندې با صرف مونږه هغه اعراب وایو چې کم اعراب په څه باندې دي په معطوف علی باندې دي د وو نه وروستو چې دا کم اسم دی ته دې منصوب ویل د فعل معنوي د وجې نه دا ناجایز دی دریم صورت دا دی کچرې فعل معنوي وي او فعل معنوي دا هغه فعل ته وایي چې هغه په لفظونو کې موجود نه وي بلکې هغه د لفظونو نه مونږ ته معلومیږي چې دلته دا فعل دا مقدر دی دا فعل معنوي طور باندې موجود دی نو چې کله فعل معنوي وي او عطف هم جایز وي نو بیا په دې صورت کې صرف او صرف عطف جایز دی د هغې وجه دا ده چې فعل معنوي دا عامل ضعیف دی په نسبت د لام جاره چې کله دا په لفظونو کې موجود وي نو دا لام جاره چې کله په لفظونو کې موجود وي نو دا عامل قوي دی او د عامل قوي د موجود کېدلو په وخت کې عامل ضعیف له عمل ورکول دا ناجایز دی نو که تاسو د مثال ته وګورئ ما لزید وعمر نو دلته لزیدین باندې په دې زید باندې چې دا کم لام حرف جر داخل شوی دی نو دا عامل قوي دی او دا په لفظونو کې موجود دی په نسبت د فعل معنوي او فعل معنوي دلته موږ سره څه دی یصنعو دا ته د ما استفهامیه ته دې نه معلومیږي ځکه چې کومه ما استفهامیه ده نو هغه اکثر سوي فعل وي نو دلته شارحین وای چې یصنعو فعل دا فعل معنوي دی نو فعل معنوي دا عامل ضعیف دی او په دې زید باندې چې کم لام حرف جر داخل شوی دی دا عامل قوي دی نو د عامل قوي په موجودګۍ کې عامل ضعیف لا چې هغه دلته فعل معنوي دی عمل ورکول دا ناجایز دی لہذا د وو نه چې رستو دا کم اسم دی عمر نو مونږ به تدې عطف کو بچا باندې په زید باندې نو زید چونکه مجرور دی لہذا عمر دا به هم مونږ سوایو مجرور بوایو عمرن به مونږ نه وایو ځکه چې دلته فعل څه دی فعل معنوي دی نو که مونږ عمر منصوب وایو
د فعل معنوي د وجنا نو بیا چې لام حرف جر کم عامل قوي په لفظونو کې موجود دی نو هغې له به مونږ عمل بیا نه ورکو. نو دا خبره ټیک نه ده چې عامل قوي مونږ سره موجود وي او د هغې په موجودګۍ کې مونږ سل عمل ورکو عامل ضعیف له. نو دا دریم صورت دی. بیا صاحب کتاب سلورم صورت ذکر کوي او سلورم صورت دا دی وَإِن لَّمْ يَجُزِ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ النَّصْبُ نَحُو مَا لَكَ وَزَيْدًا وَمَا شَأْنُكَ وَعَمْرًا. سلورم صورت دا دی چې فعل معنوي وي خو عطف ناجایز وي. د دې نه مخکې کوم صورت مونږ ذکر کړی هغه داو چې فعل معنوي خو عطف سوي جایز وي. نو دا دې صورت کې څه دي چې فعل معنوي وي او عطف دا ناجایز وي. نو چې کله عطف ناجایز وي نو بیا د وو نه وروستو چې دا کوم اسم ذکر شوی دی ته دغې اسم منصوب ویل دا متعین دي، ته دغې اسم منصوب ویل واجب دي ځکه چې موږ سره بل صورت دا نشته دی. نو صاحب کتاب وی وَإِن لَّمْ يَجُزِ الْعَطْفُ کچری عطف دا جایز نه نو تعین النصب نو بیا د وو نه وروستو چې کوم اسم دی نو ته دغې اسم د مفعول معه د کېدلو د وجې نه د فعل معنوي منصوب ویل دا متعین دی، واجب دی او څه دي ضروري دي. لکه مثال ورکړی دی ما لک وزیدن. نو دلته عطف ناجایز دی. د زید عطف په د کاف ضمیر باندې کول دا ناجایز دی او تدې دپاره قاعده ده چې په ضمیر مجرور باندې عطف کول بغیر د اعادې د جار نه یعنی دوباره د حرف جر د راوړلو نه دا جایز نه دی. اله به جایز کیږي چې مونږه د حرف جر څه وکړو اعاده وکړو. قاعده مونږه دا ذکر کړه چې په ضمیر مجرور باندې عطف کول بغیر د اعاده جار نه دا جایز نه دی. نو کدل د تاسو وګورئ ما لک وزیدن په دې کې دا کاف دا ضمیر مجرور دی ځکه چې په دې باندې لام حرف جر داخل شوی دی. ضمیر مجرور موږ سره دوه دي، یو دا دی چې په ضمیر باندې د حروف جاراونه یو حرف داخل شوی وي او دویم صورت دا دی چې دغه ضمیر باندې د مضاف د پاره څه جوړیږي مضاف الیه جوړیږي لکه څنګه چې دا بل مثال ذکر کړی دی شأنو کا. نو خبره مونږ دا کوله چې په ما لکه کې دا کاف دا ضمیری مجرور دی. نو اوس که په دې باندې مونږ د زید عطف کو نو دا د زید عطف په دې ضمیری مجرور باندې کول دا ناجایز دی. اله به جایز کیږي چې کله مونږ د حرف جار سو کو اعاده وکړو او دلته اعاده نه ده شوي نو چې اعاده نه ده شوي نو عطف څه دی ناجایز دی. نو چې عطف ناجایز شو نو د دې وو نه وروستو چې دا کم اسم دی زید نو د فعل معنوي د وجې نه ته دې منصوب ویل دا اوس دی واجب او ضروري دی ځکه چې عطف خو څه دی ناجایز دی. که عطف جایز وي نو بیا به په دې کې صرف څه متعین وي عطف به متعین وي لکه څنګه چې مونږه ته دې نه دا بره دریم صورت ذکر کو. نو دا خو یو مثال شو. دویم مثال دا دی وما شأنک وعمرا. نو دلته هم دا کاف دا ضمیر مجرور دی نو په دې باندې د عمر عطف کول دا ناجایز دی ځکه چې دا شأنک دا ضمیر مجرور دی او په ضمیر مجرور باندې د اسم ظاهر عطف کول بغیر د اعادې د جار نه داسې نه دي جایز نه دي او دلته د حرف جر اعاده نه ده شوي یعنی حرف جر دوباره نه دی راوړی شوی نو د عمر عطف په دې کاف باندې کول داسې دي ناجایز دي. نو چې کله عطف ناجایز دی نو لہذا د عمر دا به مفعول معه وي د فعل معنوي د وجې نه. او دا دو مثالونه ذکر کړي دي چې دا لکا دا د هغې ضمیري مجرور مثال دی چې په هغې باندې حرف جر داخل وي او دا شأنک دا د هغې ضمیري مجرور مثال دی چې کم د مضاف دپاره څه جوړ شوي وي مضاف الیه جوړیږي. البته دلته یو اعتراض کیږي، اعتراض دا کیږي چې د عمر عطف ته په دې کاف ضمیر باندې مه کوه، د عمر عطف ته په دې شان اسم باندې وکړه. نو د هغې جواب دا دی که چرې مونږه د عمر عطف په شان باندې وکړو او مونږ بیا داسې وایو چې ما شانک وعمرون
نو په دې صورت کې به بیا کم مقصود دی دا جمله چې مونږه د کم مقصد د پاره وایو نو هغه مقصد هغه به بیا پاتې نشي ځکه چې بیا په هغه صورت کې معنی داوي ما شأنک چې ستا حالت څنګه دی وما عمر او عمر څوک دی حالانکه د متکلم ته دې جملې نه مطلب دا نه دی عرب دا جمله ته دې د پاره نه استعمالي عرب دا جمله ته دې د پاره استعمالي چې ما شأنک ستا حالت څنګه دی او د عمر حالت څنګه دی یعنی ته څنګه او عمر هغه څنګه دی نو کومه د عمر عطف دا پشان باندې وکړو نو بیا چې کوم مقصودی جمله ده هغه مقصودی جمله هغه به بیا پاتې نشي ځکه چې به معنی څه شي ما شأنک ستا حالت څنګه دی او د شان په ځای باندې به موږ سره راوړو عمر به راوړو نو بیا به مطلب دا چې ما عمر څوک دی نو دا جمله دا د مقصود سره خلاف ده نو خلاصه دا شو چې په دې صورت کې عطف کول دا ناجایز دي نو چې عطف کله ناجایز شو نو په دې صورت کې د فعل معنوي د وجه نه د وو نه وروستو چې دا کم اسم دی ته د منصوب ویل سدي متعین دی واجب دی او سدي ضروری دی نو صاحب کتاب وای وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ کچر عطف جائز نوی او فعل معنوي وی نو تعین النصب نو په دې صورت کې د وو نه وروستو چې کم اسم دی ته د منصوب ویل دا متعین دی واجب او ضروری دی نحو مالک وزیدا وما شأنک وعمرا نو دلته د زید عطف په د کاف ضمیر باندې او د عمر عطف په د کاف ضمیر باندې دا ناجایز دي ځکه چې په ضمیر مجرور باندې بغیر د اعاده د جار نه عطف کول سدي ناجایز دي نو چې عطف ناجایز دي نو دا دواړه اسمونه دا به مونږ د فعل معنوي د وجه نه سوایو منصوب بوایو وس راځو مونږ یو ځل بیا ته د عبارت ترجمه له او ته د ترکیب به مونږ کو او اخر کې یو ځل بیا زه ته د سبق کومه خلاصه ده هغه به بیانوم نو فإن كان الفعل لفظا وجاز العطف دا كان الفعل لفظا دا معطوف علی دا او دا جاز العطف دا معطوف دی بیا معطوف علی معطوف دا شرط جوړیږي او دا يجوز فيه الوجهان دا ولا جزا ده یعنی کچری فعل دا لفظي وي او عطف جایز وي نو يجوز فيه الوجهان نو بیا د وو نه وروستو چې دا کوم اسم دی په دې کې دو وجې دا جایز دي او د جاز العطف چې ځان له ترکیب مونږه دا کوو نو هغه به شي جازه دا د فعل ماضي د واحد مذکر غایب صيغه ده او دا العطف دا مرفوع دی په ضمیر سره دا ولسه دی فاعل له او يجوز فيه الوجهان دا يجوز فعل او الوجهان دا ولا فاعل مرفوع دی پس سره په الف سره د تثنیه اعراب دادی چې داغه حالت رفع په الف سره وي او حالت نسبی او حالت جری دا په یا ما قبل فتح سره وي نو دلته الوجهان چونکی تثنیه ده نو دا مرفوع دی پس سره په الف سره بل اهم قاعده دلته دا جاری شوی دا کچره فاعل دا اسم ظاهر وي نو که واحد وي او که تثنیه وي او که جمع وي نو داغه د پاره فعل همیشه د پاره واحد راوړي شي نو دلته هم الوجهان اسم ظاهر دی تثنیه ده نو تدې د فار فعل يجوز واحد راوړل شوی دی او النصب والعطف په تدې کې درې ترکیبي احتمالات دي یو دا دی چې النصب والعطف دا بدل د الوجهان نو په دې صورت کې بدا مرفوع وي ځکه چې د مبدل منه او د بدل اعراب یو شان دي دویمه وجه دا ده چې دا خبر دی د مبتدای محذوب د پاره احدها النصب وثانيها العطف او دریم صورت دا ده چې دا د اعنی فعل محذوب د پاره مفعول به دی یعنی النصب والعطف نحو جئت انا وزيدا او یا وزید نو جئت انا وزیدا چې موږ کو ترکیب نو جئت فعل بفاعل او دا انا ضمیر دا تاکید دی دو ضمیر مرفوع متصل لپاره او دا وو په معنا د معاد او دا زیدن دا مفعول معهود داغه د وجه نه منصوب دی او چې موږ داسې وایو چې جئت انا وزیدن نو بیا به ته د زید عطف وی بچا باندې په دې ضمیر مرفوع متصل باندې نو څنګه چې هغه مرفوع دی نو دا غشانتي زید به هم مرفوع وي وإن لم يجوز العطف تعين النصب وإن لم يجوز العطف دا شرط دی او تعين النصب دا ولا جزا ده لم يجوز دا فعل له او العطف دا ولا فاعل له دا غشانت تعين يتعين دا دو بابي تفاعلنا د واحد مذکر غائب د فعل ماضی معلوم صيغه ده او النصب دا ولا فاعل له
او نحو جئت وزيدا نو جئت فعل بفاعل له او دا زيدا دا ولا مفعول معه ده. وان كان الفعل معنا دا شرط ده او وجاز العطف، وان كان الفعل معنا وجاز العطف دا شرط او تعين العطف دا ولا جزا ده. نحو ما لزيد وعمر، یعنی کچری فعل معنوي وي او عطف جائز وي بیا په دې صورت کې عطف څه دی متعین دی لکه ما لزید وعمر. او سلورم صورت بیا دا ذکر کوي وان لم يجوز العطف تعين النصب، کچری فعل معنوي وي او عطف ناجائز وي نو په دې صورت کې تدې منصوب ویل بیا څه دی متعین دی. وان لم يجوز العطف دا شرط دی او تعين النصب دا ولا جزا ده. او بیا دغه مثالونه ذکر کړی دي. یو ځل ز بیا تدې سبق خلاصه بیانوم. سبق خلاصه دا ده مونږ دا ویل چې دلته ټول سلور صورتونه جوړیږي. یو صورت دا دی کچری فعل په لفظونو کې موجود وي، فعل لفظي وي او عطف جایز وي، نو په دې صورت کې د وو نه وروستو چې کوم اسم دی په هغې کې دوه وجې جایز دي. د مفعول معه د وجې نه منصوب ویل یو صورت. دویم صورت دا دی چې د وو نه مخکې کوم اسم دی په هغې باندې عطف کول، دا یو صورت شو. دویم صورت دا دی کچری فعل لفظي وي او عطف ناجایز وي نو په دې صورت کې نسب څه دی متعین دی، یعنی د وو نه وروستو چې کوم اسم دی ته دې منصوب ویل داسې دی واجب او ضروري دی ځکه چې عطف خو څه دی ناجایز دی. دریم صورت دا دی کچری فعل دا معنوي وي او عطف جایز وي نو په دې صورت کې صرف او صرف عطف څه دی متعین دی. او د هغې وجه مونږ ویله چې د عامل قوي د موجود کېدلو په وخت کې عامل ضعیف لا چې هغه دلته فعل معنوي دی عمل ورکول دا ناجایز دی. او تدې مثال مونږ ذکر کو ما لزید و عمر. او سلورم صورت مونږ دا ذکر کو کچری عامل معنوي وي او عطف ناجایز وي نو په دې صورت کې بیا د وو نه وروستو چې کوم اسم دی تدې منصوب ویل متعین او ضروری دی ځکه چې عطف ناجایز دی مونږ سره بل صورت نشته دی، لہذا مونږ مجبور یو چې مونږ فعل معنوي له څه ورکو عمل ورکو نو د هغې د وجې نه د وو نه وروستو چې کوم اسم دی دا به مونږ منصوب وایو لکه ما لک و زیدن و ما شأنک و عمرن کې به دا زید او د عمر دا به مونږ څه وایو دا به منصوب وایو او تدې فعل څه دی هغه معنوي دی او هغه تصنعو دی. نو تدې ځای پورې دا کم اسباق مونږ وویل نو مونږ 15 منصوبات وویل او دا 15 وانه منصوبات دا مفاعیل 15 مفاعیلو نو دی 15 مفعولونو تسوی مفاعیل 5 وتوي. مونږ یو مفعول مطلق ذکر کو. مفعول مطلق ستوي مفعول مطلق دا هغه مصدر توي چې دا د فعل مذکور په معنی باندې وي. د مفعول مطلق نه چې مخکې کم فعل ذکر شوی وي نو د هغې په څه کې وي په معنی کې وي. دویم مونږه مفعول به ذکر کړو. مفعول به هغه مفعول ته وایي چې په هغې باندې د فاعل فعل واقع شوی لکه ضرب زید عمرا نو په عمر باندې د فاعل فعل څه شوی دی واقع شوی دی. دریم مونږه مفعول فيه ذکر کړی و او د مفعول فيه تعریف مونږه دا کړو چې مفعول فيه دا به مونږه هغې زمانه او هغې مکان ته وایو چې په هغې کې د فاعل فعل څه شوی وي واقع شوی وي. او بیا مونږه ټول سلور صورتونه هلته ذکر کړیو، ظرف زمان مبهم او ظرف زمان محدود او ظرف مکان مبهم او محدود. او دا خبره مونږ کړې وه چې ظرف زمان مبهم، ظرف زمان محدود او ظرف مکان مبهم په دې درې وانو کې به فی سوي مقدر به وي او چې کوم ظرف مکان محدود دی نو په هغې کې به فی په لفظونو کې موجود وي لکه جلستو فی الدار، جلستو فی المسجد یا جلستو فی السوق. او سلورم نمبر مونږه ذکر کړی مفعول له. د مفعول له تعریف مونږه دا کړی چې مفعول له دا به مونږه هغې اسم ته وایو چې د هغې د حاصلولو دپاره یا د هغې د وجې نه د هغې د وجود د وجې نه فعل مذکور څه شوی وي واقع شوی وي. د حصول مثال مونږ ویلو چې ضربته تأدیبا او د وجود مثال مونږ ویلو چې د هغې د وجې نه د هغې د موجود کېدلو د وجې نه فعل واقع شوی وي. د هغې مثال مونږ سره و
قعدت عن الحرب جبنا. او پنځم نمبر مونږه مفعول معه ذکر کو، داغه تعریف مونږه دا کړو چې مفعول معه دا به مونږه هغه اسم ته وایو چې هغه د وو نه وروسته واقع وي او دا وو د څه په معنی باندې وي، په مع په معنی باندې، چې په دې خبره باندې دلالت وکي چې دغه اسم د فعل د معمول سره مصاحب دی، د هغه ملګری دی. ان شاء الله تعالی آینده درس کې کوم شپږم نمبر منصوب د حال مونږ به تدغه تفصيلات ذکر کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.